زخمی زړونو ټکور یې بریالیا د هر چا د سترګو تور یې بریالیا هغه نور دی چې به حق د غریب وخوري ته د هر غریب غمخور یې بریالیا ته د حق او د باطل سره په جنګ ته ولاړ په داسې اور یې بریالیا حوصلې دې دي د غرونو نه اوچاتي تا د سیند د چپو شور یې بریالیا د پردي بچي سینې پورې راجوړ کړي ای ظلمو لږ را بیدار شئ ای ظلمو لږ را بیدار شئ بیداري درله پکار ده هسې نه چې خوار وزار شئ بس خواري درله پکار ده عزتمندو کتونکو سلامونه نیکې هیلې او فرزونې مې ومنئ یو ځل بیا تبسم مومن ستاسو په خدمت کې حاضر دی د پیژنګلو پروګرام سره عزتمندو کتونکو د ډېرو هغو ملګرو خواهش پوره شو چا چې به ماته میسیجونه کول چا چې به ماته کارونه کول چې تاسو یو نوجوان مشر او هغه هغسې مشر دی چا چې د دې ځان له د مومندو دپاره نه د ټولو قبایلو دپاره یو نه هېرېدونکی خدمت کړی دی عزتمندو کتونکو نن را سره هغوی موجود دي د هغوی په هر پهلو باندې به خبرې کوو ارشاد صافي صاحب راسره موجود دی څوک چې د یو په کم عمر کې د یو لوی حوصلې والا خاوند دی چا چې په کم عمر کې د یو لوی سوچ والا خاوند دی ډېر لوی کار یې کړی دی د ملک دپاره یې کړی دی د قوم دپاره یې کړی دی خصوصا د قبایلو دپاره یې کړی دی عزتمندو کتونکو هغه شاه زلمی را سره موجود دی په پیژنګلو پروګرام کې نن موږ سره هغه میلمه دی د هغه په باره کې د هغه د زندګۍ په باره کې چې په مختصر وخت کې د دې ملک دپاره د دې قبایلو دپاره ډېر غټ کار کړی دی زه به لږ مختصر تعارف د هغوی تاسو سره د هغوی د پیژنګلو نه مخکې وکړم چې هغوی لومبی قدم چې کوم واغېسته په ټولو قبایلو کې د مومن بچي واغېسته چې هغه اسلام آباد ته راللې د خپل حق د غوښتو دپاره او هغه حق غوښتلو دپاره هغه جنګ یې وګاټه دویم چې کوم سیاسي مشران و هغوی سره کېناسته او د خپل حق د غوښتو دپاره یې ځان سره راوچت کړله او هغه خپله خبره چې کومه وه کوم چې د انضمام خبره وه هغه یې وکړله او هغه خپله وعده او هغه خپله دغه یې سرته ورسوله عزتمندو کتونکو بلا تاخیره راځم د هغوی طرف ته چې هغوی موږ سره خپل لنډ او مختصر تعارف شامل کړي پیژنګلو السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه مخکې ستاسو ډیره مننه ډیره شکریا چې تاسو په دې قیمتي وخت کې او په دې مصروفیاتو کې تاسو زموږ د ډیرې ته رالې تاسو دې الله همدغسې آباد او خوشحاله لري زما نوم ارشاد خان صافي دی او تعلق مې د تحصیل صافي مومند جنسۍ قلاګۍ سره دی د ټولو نه مخکې تاسو چې د دې پروګرام په سټارټینګ کې کومه موضوع وچېړله او کوم پوینټ آوټ هم کو کوم ټاپک هم پوینټ آوټ کو زه به په هغې باندې خبره کوم دوه نیم کاله وشو په اسلام آباد کې د خپل حق د خپل مستقبل لپاره د قام سره موږ کشرانو یوه وعده کړې وه او په هغه وعده کې موږ سټرګل او محنت وکړو خو زموږ د قام بعضې مشران او کشران داسې دي چې هغوی د دې تاریخ نه لا علم دي زه به دې تاریخ باندې لږه نظرثاني کوم که تاسو ریکارډ ولټوئ نو د قبایل په تاریخ کې په قبایل کې چې کوم نظام و د اف سی آر د هغې خلاف د ټولو نه مخکې تحریک چې کوم و هغه په 1988 کې به خوشقسمتي زموږ دا ده چې هغه هم د تحصیل صافي نه او خصوصا د مومند جنسۍ نه راولاړ شوي د ایخ زلمي په نوم باندې په هغې کې زموږ د قام مشرانو هغوی په هغې کې ډېر سټرګل کړی و ډېر محنت یې کړی و خو په هغه وخت کې تبسم به تاسو ته پته ده چې د تعلیم کمی و د وسایلو کمی و نو هغوی هغه خپل مقصد کې کامیاب نه شو
نو بیا زمنګ د پیدایش نه بعد موږ چې کله په دلته په تعلیمي میدان کې خپل مهنت کوو خپل تعلیم هم حاصلو نو په هغه وخت کې زما الله تعالی په ما کې دا دغه ایښی و چې ما به د خپل قبایل سره ډېره مینه ساتله. زه چونکې اوسېدم په اسلام آباد کې خو ما به د خپل کلي سره د هغې رسم رواج سره د هغې د علاقې د خاورې سره د هغې د هر هغه شي سره به مې مینه ساتله چې هغې به زما د کلي سره تعلق و. خو زه به د ورکوټي والي نه په دې بعضې خبرو باندې په بعضې ټاپکو باندې ډېر زیات حیرانه شوم پریشانه به شوم چې زمونږ په قبایلو کې چې تاسو وګورئ هلته لکه نظام بدل دی او زمونږ په دې اسلام آباد کې نظام بدل دی. هلته د انسان سره رویه بدله ده دلته بدله ده. نو دا هغه سوالات دي چې هغه ما د خپلې خاورې د خپل کلي نه راوړل او دلته به په اسلام آباد کې به ما په دې باندې سرچ کوو. بیا الله تعالی موږ دې ځای ته راورسولو موږ له دا جذبه راکړه دا حوصله راکړه چې نن نه 2.5 کاله مخکې موږ دا اراده وکړه چې موږ به د خپل حق د خپل مستقبل لپاره او د FCR په شان د ظالمانه قانون نه به موږ انشاءالله تعالی ازادي حاصلو او یو تحریک به شروع کوو. په د اسلام آباد په تاریخ کې قبایل په د 1 کاله کې چیرته د خپل حق د پاره نه دی راغلی. د هغې غټه وجه دا وه چې زمونږ قبایل چې کوم دي هغوی به د قبایلو نه چې کله په پاکستان په دې د دایره کې را انټر شو نو هغوی به یو ایره پیدا شو چې یاره موږ خو قبایلي او موږ ته ډېر سپک نظر باندې کتل شي او موږ د آئین او د قانون حصه نه یو. نو موږ دا بنیاد کې خستو قبایلو او بیا خصوصا د مومند جنسي مشرانو او کشرانو موږ دا همت او جذبه موږ کې را پیدا شو. موږ په ډي چوک په اسلام آباد کې یو تاریخي درنه ورکړه چې کله موږ هغه درنه ورکړه نو په هغه درنه کې یو داسې پیغام یو داسې میسج لارې چې په هغې کې پارلیمنټ کې د بعضې داسې ممبرانو چې هغوی هم زموږ سره ودرېده او د باجوړ نه د وزیرستانه پورې موږ سره هر زلمی هر مشر ودرېدو هغه تحریک موږ شروع کړو. او بیا تاسو ولیدل چې 2.5 کاله کې موږ هغه تحریک داسې لیول ته ورسو چې موږ سره د پاکستان ټاپ سیاسي لیډرشپ او د پاکستان د ادارو مشران مجبوره شو هغو موږ سره کېناستو موږ سره جرګه وکړه موږ سره ټیبل ټاک وکړو او موږ هغه خپل هدف حاصل کو. اوس هم زمونږ چې کومه ایجنډا و 3 پوینټ یعنی موږ ته چې صوبایي سیټونه موږ ته NFC ایوارډ او موږ ته د های کورټ سپریم کورټ مکمل جوریسډکشن چې دا د کومه پورې موږ ته نه حاصل شوی موږ به خاموشي نه خبره کوي. دا نن د ټاپ لیست باندې چې کومه موضوع روانه ده چې یاره زمونږ مشران دا خبره کوي چې زمونږ کشرانو چې کوم ډیمانډ دی نو هغه غلط دی. دوی زمونږ رسم ختموي دي زمونږ رواج ختموي دي زمونږ کلچر ختموي دي زمونږ هغه نظام ختموي چې کوم زمونږ د پښتو د چوکاټ نه دننه دی. نو زه هغه مشرانو ته دا درخواست کوم چې تاسو لږ شانته د خپلو کشرانو سره ودرېږئ د خپلو کشرانو سره په دې باندې خبرې وکړئ جرګه مرکه وکړئ. که تاسو وګورئ نو د جرګه سیستم که زمونږ مشران دا خبره کوي چې یاره زمونږ جرګه سیستم ختمیږي نو زه په اسلام آباد کې اوسېږم او زما په ژوند زمونږ چې څومره مسالې په خاندان کې یا زمونږ په کلي کې دلته چې کوم اوسېدونکي دي هغوی ته راغلي دي نو موږ هغه خبرو حل چې کوم دی هغه په جرګه باندې رایستلی دی. موږ تاڼه تحصیل نه دی کړی موږ تاڼه تحصیل ته نه تلي زموږ سره لومړی اپشن هم دغه د خپل پښتو دغه جرګه ده. موږ چې دلته کومه وړه یا غټه مسله راغلې موږ په جرګه خلاصه کړې نو جرګه خو زه په اسلام آباد کې هم کوم جرګه خو زه په کراچۍ کې هم کوم جرګه خو زه په امریکا کې هم کوم. زما رواج دی زما هم دغه طور طریقه ده. نو جرګه زمونږ د دې قانون د امپلیمنټیشن سره نه ختمیږي د مرجر سره نه ختمیږي. بیا چې یو سړی دا دعوه کوي چې یاره زما ملکي په دې باندې ختمیږي نو زه به زه کشر په حیثیت سره به زه دا خبره کوم چې ملکي خو دې ته وایي چې ته د دوو په منځ کې جوړه راولې د هغوی چې کوم ایشو دی په هغې باندې د هغوی داسې جوړه راولې چې هغوی په خپل منځ کې متفق شي. نو مشري خو دې ته وایي که چېرته د کم مشر دا خیلي چې یاره مشري دې ته وایي چې ما ته یا مراعات میلاویږي یا ما ته کم د حکومت نه کومه فایده نو دغه مشري باندې زه څه کوم چې هغه د ذات دپاره وي. ملکي ستا په پنجاب کې هم شته دی ملکي ستا په کراچۍ کې هم شته دی ملکي ستا چې ته په کم ملک کې اوسېږي او په هغه ځای کې ستا سره د خپل علاقې خلک اوسېږي نو هغه تا ته ملک ویلی شي خو ملک د ته په دې حیثیت ویلی شي چې ته د هغوی په منځ کې چې کوم مشکل پریشاني راشي د هغوی په منځ کې کښېنه او د هغوی دا مسله حل کړي ملکي دې ته وایي. زما په نظر کې دا ملکي ده او که چېرته دا ملکي چې یاره دا مرات او دا کومه ماجب موږ ته میلاویږي ملکانو ته مشرانو ته هغه ختمیږي نو زه دغه ملکۍ ختمولو ته بالکل تیار یم او دغه ملکي زموږ نه ته بېله صوبه راکوئ زه هغې ته هم تیار یم موږ هغې ته هم تیار کشران موږ هغوی ته دا وایي چې تاسو رامخکې ته شئ که چېرته دا پاسیبلي
چې بیله صوبه سازیدی شي د باجوړ نه د وزیرستانه پورې د قبایلو چې کومه نقشه ده دې نقشې باندې د نظرثاني وکړي او بیا دې موږ ته ووایي چې آیا دا بیله صوبه ممکن ده او که نه ده. د باجوړ نه د وزیرستانه پورې د روډ میپ سازیدل دا ناممکنه دي. باجوړ نه چې وزیرستان ته ځي ته به بیا هم په کې پي کې باندې ځي، بیا به هم ته په پېښور باندې ځي. چې ته په کې پي کې باندې ځي او د پېښور باندې ځي وزیرستان ته، نو چې دا موږ مر شو نو په دې کې څه ګناه ده؟ دویمه خبره دا چې زموږ په قبایلو کې چې کوم دی منګه هیڅ کلم دا نه غواړو چې یاره یو ډیولپمنٹ کار زما په علاقه کې کیږي او هغه زه دا قرباني ورکم نو هغه بل له ورکم. فرض فور ایگزامپل اوس که گورنر هاوس سازیږي نو گورنر هاوس زه به حیثیت عموماً زه دا نه غواړم چې هغه په باجوړ کې ساشي، خیبر دا نه غواړي چې هغه په وزیرستان کې ساشي. نو موږ خو په دې وړو خبرو باندې شپېته کاله 50 کاله پتنی کړي دي چې هغه وړي خبرې دي، د پوله پټي خبرې دي. په یو پټي باندې لانجه شي، یو وایي زما دی بل وایي زما دی، نو لس شل دیش کال هغه په هغې باندې تاوان هم کوي، په هغې باندې مرګونه هم شوي دي، په هغې باندې هر قسمه د یو بل نقصان ته هغوی تیار شوي دي. نو موږ خو په پښتو کې خو موږ یو بل د پټي ته نه تیاریږو چې دا پټی زه دله ورکم او زه دلته د انسانیت او دلته زه دغه مظاهره وکم او یاره دا په دې دعوه لري زه دا حق ورکم. نو زه به دې ته څنګه تیار شم چې د گورنر هاوس چې کوم دی هغه په مومند کې نه سازیږي، هغه دې په باجوړ کې سازي یا دې په بل داسې وزیر اعلی هاوس دی په وزیر اعلی هاوس. نو دا کمې مسلې چې کوم دویمه خبره دا چې موږ پاکستان یو ان ډیولپ کنټري ده، دا ډیولپ نه دی، موږ پسمانده ملک دی. زموږ باندې الریډي دومره قرضه ده چې موږ د کنسټرکشن او بیا دومره غټ ډیولپمنٹ چې په گورنر هاوس باندې دا کم زموږ د کې پی کې گورنر هاوس دی په دې په ریکنسټرکشن باندې 80 کروڑ روپۍ لګېدلي دي، ریکنسټرکشن باندې 80 کروڑ روپۍ لګېدلي دي. نو ته چې په قبایلو کې گورنر هاوس سازې او ته خپل قبایل په دې متفق کې ټیک د زه دا منم چې گورنر هاوس باندې متفق شو په یو ځای کې سازې یا په مومند کې یا په باجوړ کې یا په بل ځای کې، نو په هغې باندې چې په هغه ډیولپمنټ باندې چې ته کومه خرچه کې د ارباو روپۍ، نو هغه خرچه ته په خپل سکول باندې ولې نه کې، ته په خپل کالج ولې نه کې، ته په خپل هسپتال ولې نه کې چې کوم زموږ بنیادی انساني ضرورت دی. گورنر هاوس وزیر اعلی هاوس په دې ټولو باندې ډیر زیات ټیم لګي، دا امپاسیبل دی. 40 کالو خو به زموږ دا لانجې چې یو به وي دې ځای کې بل به وي دې ځای کې او بیا د هغې نه بعد چې دا لانجې ختم شي بیا به په هغې په کنسټرکشن باندې ټیم. نو موږ ته اوس په دې ارجنټ بیسس باندې موږ ته سکول کالج هسپتال په کار دی. تاسو قبایلو کې تاسو د قبایلو یاستئ، زه د خپلو اعلی حکمران چې کوم دي دوی ته دا پیغام رسول غواړم چې تاسو لږ قبایلو ته راشئ او دا کوم مشران چې د مرجر خلاف دي انټي مرجر دي او مراعات یافته خلک د هغوی مرګرتۍ کوي، نو هغوی د خپلو هغه مشرانو نه دا مطالبه وکړي چې تاسو لږ راشئ، تاسو لږ ویزټ وکئ، موږ ستاسو کم ډیمانډ چې کم دی په هغوی باندې موږ ستاسو ملګرتۍ کړې ده، تاسو لږ قبایلو ته راشئ. دا بار کم سیاسي پولیټیکل ورکران چې دي مشران چې دي، زه یقین سره دا دعوې سوی یم چې د کم بار دا غټ سیاسي لیډرشپ چې دی او هغه انټي مرجر دی، یو دوه کسان دی هغه ټولې دنیا ته معلوم دي، هغه د مومند ویزټ وکړي، نو زه دا یقین سوی یم چې هغوی به وایي چې مرجر وکړي او فل فور یې په 10 ورځو کې وکړي، ځکه چې موږ ته ډیر زیات مشکلات درپېښ دي. انشاءالله دا کومه موضوع چې دا او دا کومه ډله چې خفه شوې ده زموږ مشران کشران دي، زه هغوی ته دا درخواست کوم چې تاسو راشئ زموږ سره کښېنئ، زموږ سره خبره وکړئ، موږ به د یو بل څه خبره وکړو، که چېرته تاسو موږ کنوینس کړو نو موږ به ستاسو په لار شو. خو موږ خو په خپل ځای باندې ښه کنوینس یم 101% زه د خپل علاقې خیرخوا یم، زما هغلته جایداد هم شته دی، زما هغلته مشران هم شته دی، زما خاندان زما قبیله هم شته دی. زه دا نه غواړم چې په هغې باندې سخته راشي او د هغوی دپاره زه یو داسې لار وټاکم چې په هغې باندې هغوی ته راتلونکي وخت کې مشکلات. صفي صاحب بعضې سوالونه د هغوی دا راوچتي شوي دي چې مثال که پولیس راشي، تاڼه تحصیل راشي، دغه ځینې مسلې دي. آیا تاسو دغه مرجر چې کوم قوانین دي کمې فیصلې شوي دي که په هغې باندې لږه مختصر رڼا واچولله نو دا وخته مینوال هم ګوري، دا وخته مشران هم ګوري، نو د هغوی هغه کنسپټ به کلیر شي، د هغوی هغه ذهن به کلیر شي، په دغې راته مختصر رڼا واچول. د ټولو نه مخکې خو به زه دا ووایم چې دا کم خلک د پولیس خبره کوي چې دا د پولیس نظام چې رالی دا زموږ دپاره ښه نه دی، نو هغې کې ما داسې بعضې ډېر مشران لیدلي چې هغه خپله په پېښور کې په اسلام آباد کې اوسېږي، د خپله که چېرته څوک وله یو غلط مسکال ورکړي، یو رانګ مسکال وله راشي، نو تانۍ ته لاړ شي راپورټ جمع کړي چې ماله دا مسکال راغلی دا نمبر د چا دی ان نمبر، هغه خلک د دې پولیس نظام خبره کوي. دویمه خبره
زمونږ په فاټ اصلاحاتو کې چې کوم خبرې منشن شوي دي په هغې باندې زمونږ د دې مشرانو نظرثاني نشته دی. هغوی د لږ د فاټ اصلاحاتو چې کوم لیست دی کومې نکات دي په هغې د نظرثاني وکړي. زمونږ د ټولو نه لومړی ډیمانډ لکه د پولیس خبره چې راشي زمونږ دا ډیمانډ دی چې لیویز او حسدار دا به کنورټ کیږي په پولیس کې. یعنی زمونږ چې هغه متعلقه کم لیویز او خاصدار دی هغه به پولیس کې کنورټ کیږي. دویمه خبره زمونږ په پولیس کې چې کومې برتۍ کیږي هغه به د ایجنسۍ او د علاقې په بیس کیږي. اوس فرض که زما د مومند ایجنسۍ خبره زه وکړم نو د ساپي تحصیل تاڼه چې کومه ده په هغې کې به د ساپي بچې هلته په نوکرۍ باندې لګي. داسې د بیزي د خویزي د دویزي او د علمزي او د ترکزي د دې ټول علاقو لکه متعلقه علاقې چې کوم زمونږ ایجوکیټډ کشران دي هغوی به په هغه نوکریانو باندې لګي. نو دا زمونږ دپاره څومره بهتره خبره ده. یو خو زمونږ سره روزګار نشته دی، دویم موږ د غربت د لیکلي د لاندې ژوند تېرو. نو د دې د پولیس نظام څخه به زمونږ 14,000 پلس امپلایمنٹ چې کوم دی دا به انکریز شي. یعنی موږ ته به 14,000 نوکریانې میلاوي شي او هغه نوکریانې به خصوصا د قبایلي ځوانانو ته او د قبایلي اوسیدونکو ته او د هغه ځي خلکو ته به میلاوي کی. دا بل یو سیاسي زمونږ ورکر دی هغه دا خبره وکړه چې یاره د 400 او د مردان او د بل ځای خلک به راځي او په ما باندې به په پولیس نظام کې مسلط کیږي. نو دا خبره بالکل غلطه ده. دا خبره د دې بالکل جواز نشته دی. هغه د ما سکینی په پاټ اصلاحاتو کې موږ دا منشن کړی ده چې زمونږ د قبایلي متعلقه خلک چې کوم دی هغه په پولیس کې برتی کیږي. هغه په کم زمونږ کچرۍ سیستم رالی په هغې کې به برتی کیږي او بیا چې زمونږ کم ادارې رالی که هغه د ډیولپمنټ که هغه د انتظامیه که د هغه د هر څه په هغې کې به متعلقه د ایجنسۍ بیسس چې کوم خلک دی هغه به برتی کیږي. نو دا ډېر غټ کنفیوژن دی او دا کنفیوژن ما لرې هم که بیا هم څوک په دې باندې لکه څوک مطمئنه نه او هغوی دا اوس هم شک و شبه لري. نو زه ستاسو د دې پروګرام په توسط څخه هغوی ته دا وایم چې هغه د مومند پریس کلب ته راشي یا د کوم ځای ته هغوی وایي موږ به ورشو موږ به د فاټ اصلاحاتو چې کوم زمونږ دغه دی هغه به موږ هغوی ته ورښکاره کړو. هغوی باندې به اوس هغوی څه خبره وکړو انشاءالله. عزتمندو کتونکو د پروګرام اخیری مرحلې له راځو. موږ سره په دې پروګرام کې د فارمیټ مطابق اخیری پیغام شاملیږي د دې زلمو دپاره، د مشرانو دپاره، د عوامو دپاره. نو خصوصي د زلمو دپاره به د ده نه پیغام اخلو. سپي صاحب د زلمو دپاره څه پیغام لري او څه پیغام ورکوي؟ زه د باجوړ نه د وزیرستانه پورې چې زما څومره قبایل دي او بیا خصوصا زما د مومند ایجنسۍ چې څومره مشران کشران دي هغوی ته زه دا درخواست کوم چې موږ ډېر زیات بوره حالاتو کې ژوند تېر کړی دی. موږ ډېر زیات سختو حالاتو کې ژوند تېر کړی دی. په موږ باندې ډېرې سختې تېرې شوي دي. کورونه زموږ وران شوي دي. په دهشتګردۍ د 2008 نه د 2015 پورې چې زموږ باندې چې کوم حالات تېر شوي دي دا په برم هم نشته دی، دا په فلسطین هم نشته دی. زموږ ته ضرورت دی ټیم د یو کېدو دی. موږ ته ضرورت دی ټیم په یو پلیټ فارم باندې د راتو دی. موږ ته ضرورت دی ټیم تعصب ختمولو دی. موږ ته ضرورت دی ټیم سیاسي اختلافات مسترد کولو دی. ولې چې که موږ نظر وغړو نو زموږ په ټول پاکستان کې د ټولو نه وروسته پاتې شوي علاقه چې کومه ده هغه قبایل دي. موږ ته سکول نشته، موږ ته کالج نشته، موږ ته اسپتال نشته، موږ ته روزګار نشته، موږ ته امن نشته، موږ ته خوشحالي نشته، موږ ته یو سهولت هم نشته دی. او من 1 کروڑ عوام 27,226 مربع کیلومتر علاقه ده. زمونږ تاریخ موجود دی. د پاکستان دپاره موږ څومره قربانۍ ورکړي دي. موږ هغه مارکې سر کړي دي چې هغه په تاریخ کې ناممکنه وي. هر څه کیږي خو دغې دپاره د دې مستقبل دپاره د دې حقوقو دپاره زمونږ د ټولو نه ضروري ټکی چې کوم دی هغه دا دی چې په دې اوس وخت کې د دې نه موږ فایده واخلو او موږ مشران او کشران په یو پیج باندې شو. سیاست مسترد کو، علاقه پرستی مسترد کو، ذات پات مسترد کو او یو شو د خپل حق د پاره ودرېږو. ان شاء الله تعالی زه دا دعوی سویم چې په کم تعداد باندې چې کله موږ راووتو د FCR خلاف نو موږ دا امید نو چې موږ به دا د FCR په شان د ظالمانه قانون نه ځان خلاص کو. خو په هغه وخت کې زموږ نیت صفا او زموږ جذبه صفا او موږ سیاست مسترد کړی و، علاقه پرستی مسترد کړی و او د قبایلي ځوانان په یو بل سره پوګه پوګه ودرېدلي او هغه د 80 کالو ظالمانه قانون ختم شو. د هغې نه موږ ازادي حاصله کړه. خو اوس په دې راتلونکي وخت کې موږ ته د بیسیک نیډ ضرورت دی. نو تاسو ته دا زما درخواست دی چې تاسو د لږ وخت دپاره خېټل لږ وخت دپاره 4-5 کاله چې موږ د خپل حق دپاره متحد شو، خپل حق وغواړو، انشاءالله 5 کاله بعد به زموږ د قبایلو نقشه بدله انشاءالله هغه ترقي خوشحالي به راځي چې کومه په ټول پاکستان کې. راځئ چې یو شو، یوه ژبه یو اقرار وکړو. راځئ چې یو شو، یوه ژبه یو اقرار وکړو
چې د قامونو د سیلۍ شو دغه کار وکړو. عزتمندو کتونکو په دغه شعر باندې د بل پروګرام پورې زه تبسم من غواړم اجازت د الله.